معلم کې راغلو کې ورته جی جناب ترجمه مؤلفه ترجمه د مؤلف د امام بخاری مؤلف چې کوم کتاب مرکب کړی دی اسمه الجامع الصحيح المسند ماته د دې صحیح بخاری نوم ډیرو کړ الکه شر جامع څه نوم دی قاعده اصوليه الفوائد الزیایه دینو لیکن دا نو چاته نه یادو په شرجامي خلک پیږي دا څه ده کنه نو بده دې ته خلک بخاری شریف الکه دې ډېر وګت نوم دې څه الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايام دومره راځم نو ورته تاسو ته تاسو په ہدایت کې د بخاری شریف په نوم سره بخاری شریف بنوي نو مثلا الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايام او الجامع جامع وتولي وي جامع ذکر فاتوا ابواب مشتمل خبر خنور یاد راځه صحيح وتولي وي ذکر احاديث صحيحه ومجموعه مسند وتولي وي اگر روایت کی مسند را روان دي فلمان اگر روایت باندې مشتمل دي ټول د رسول الله مبارک سره دي من حديث رسول الله وسننه وايام دا سنن ايام دا اگر ود دي زندګي ټول باعث پتالی کې دي درې باعث دي څه دوه دا کتاب جوړ آسان دي لما را تقول امام بخاری تصانیف سابقه شامل الضعاف ولهم مخکې تصانیف کې ضعیف روایت نو اراده اراده ولرله اي اجماع كتابا ذات یو کتاب جمع کی شامل صحاح ولل فقط دا کتاب جمع کی چې هغه کې صرف سوي صحاح ول پکې دا یو دویم څه ما تا ګورل غوښنه د شیخو د اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوی هغه یو ځل په درس کې یو ټکی وی یاره ارمان که تاسو یو کس تکلش وي او داسې کتاب هم ولیکئ چې صرف احادیث صحیحه پکې بل پکې دي دی ووی نو بس دی وی چې استاد مې دا خبره وکړله نو زما کې واقف کې دا کار ده دی دویم ووی او درېیمه څه ده درېیم دا خوب یې ولیده وی نبي علیه السلام مبارک ناست دی زه ورته به بوځې وامه مچان دي رسول الله مبارک ناز زور ته دبو دیوامه او مچان ته شرم نو بعض معبرین ته وی چې تعبیر والا ته دغه خوب ملي دي هغه بوته ته د پیغمبر مبارک نه دا بچان شریسو چې دا کوم روایت په پیغمبر سره جوړ شوی دي موضوعي منکر متروک وغیرہ یعنی د احادیث صحیحه خدمت کوي چې صحیح جمع شنو خود منتفی شو ده نو درې والا به جمع وکړه امید خوب ولي امید استاد تمنا هم د دغه لکراله چې مخکې کتابونو کې ضعاف او منکر او متروک او تاسو یو کتاب لیکل پکار دی چې صرف صحیح دی درې ورته مکې دي ورپسې شه ذکر غیر واحد ډیر علماء محدثین په بیان د باعث چې امام بخاری سمع مره من شيخه اسحاق بن راهوی اسحاق ابن ابراهيم بن راهوی يقول تعالى لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري وكذلك في نفسي باخص في ذلك ورمي الله او دريم روي عنه امام بخاري انه قال رايت النبي فيما يرى النايم سينغ تقوم بطريق البيت كاني ويا كذا واقفهم بين يدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مروحه وقبول
مروحه ببوزي پکې الذب ما شرل کول باغ سره د نبی عليه السلام مچان په شرل نو ما سوالو کده بعض معبریننا فقال لي انت تذب عنه الكذب دروغ بتجاري وهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح وتصير ما وتمخكم خلقه دروغ خپل مختصر وته وی دا د دریو لکو حدیث ناراضی کړي ځکه مختصر نور هم مختصر نه دی دوجل دی څلور دریو لکو نه منتخب کړي دي کیفیت جمعه څنګه جمع کړي دي جمعه فی 16 سنه 14 کال کې جمع کړو 14 کال په دې کتاب لګیږي څومره 14 کال بدا تصنیفه وترتیب ابوابه فی المسجد الحرام بمنقد التنشور کړو وحول تراجمه من المسوده الى المبيضه دا چې کوم رف کاغذونو کې تاسو دلته ولیکئ دا مسوده وي او چې بیا جمعه تلل چې او صفاقوي هغه د څه لیکيږي مبيضه نو تراجم نقل کړ د مسودین مبيضه ته په مابین د قبر د نبی رسول الله او د منبر ریاض الجنان وكان يصلي لكل ترجمه ركعتين چې کلمه ترجمه الباب لیکه سبه کاوه دوه رکعات دی وی قال الامام البخاري ما كتبت حديثا یو حدیث بنه دی لیکلی الا اتصلت مگر مخکې به غسل وصليت ركعتين دو رکعات منذ بمکول واستخرت الله او استخاره بمکول وتيقنت اسم صحیح دی خدا به اس تاکید تایید د پاره راځي یقین د صحت میرا وقال اذا خرجته مارث دی تشبغ لك حديث مخکې درې لکه وي ممکن ده چې په شپږو لکو کې د درېو لکو انتخاب کړي او درېو کې بیا د دې انتخاب کړي او ما پکې التزمت ملازمه کړې صحت دا مې ملازمه فلان لازم کړی دي چې صحیح روایت کړم او دې کې به د صحیح نه علاوه بل روایت حضرت څومره خواري شو 19,000 احادیث دي په دې کې مع المقرر تقریبا نو 19,000 کرته ولا غسل کړي 19,000 19,000 ولا استخاره او چې هر حدیث لپاره 2 رکعات نفل شو نو 15,000 رکعات ولا منځونه کړی نو دې کتاب له خدای قبولیت ورغی کې ونه دومره خواري لري هغه حیران څومره خواري کړ او چې کله یو حدیث لیکه نو قلم به تیر کاو قلم به تیر په خوا په دلته کې قلمان ابو را میدان سره جمع نو چا وته وي سیب تاسو یو حدیث د قلم تیر ته خو ته ډیره حدیث دي کې هر وخت ولې تیر کې او تیر به حدیث دی بیا بیا قلم تیر ته بیا بیا دا ګوره مې پتا چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ ودا هغه ګوره دا چې په دې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث چې مال د غسل او ګرموي خشاک کې دا ورته دې تاو او بوت ورسېږي او د وګو حرارت نه ماته ورسېږي ممکن دا الله جړل او د رسول الله مبارک په اختبار کړو او چې زمړشم زما دا وخت د رسول الله مبارک راولې زما په دستر کې الله بمانه تاسو ته محمد ابن اسماعیل سره ورولې رضا الله تخفل عمل نشم پیش کوله ممکن ده چې رسول الله مبارک دا وخت او د تفاصیل پیش ثمره اجل محدثین او ثمره یره په دغه غالب ثمره یره په غالب قسمه تیاری غوړې خیرت دونه کړو څومره یاره په دې څومره محنت او څومره خواري کړې او کوڅه په کوڅه او شپارس کاله کې لیکل زمو صاحب د هدايه علامه مرغنان دیار لسکاله کې د هدايه لیکل او دیار لسکاله روجاو او د روجې نه خزه خبر ونه دي بچي خبر ته دا به څنګه ابداوا د غرمې بوله بیبي دې بزان دی او زه مختصر کې لیکل کول بیبي بوار وته ورو نه راوړل نو دا ورکړل کې وې د تېره وړه کې نو دا هغه ته به وربل ول به بن شاګرد ته به د طرح جوړه وکړه شاګرد په ډوړه خپل هغه ته به زوسه ابدا بیبي ته به راکې لوخي اوس بیبي به دا ګمانو کې دا ځخ ول او شاګرد به دا ګمانو کې دنه پاتې د مال راک ها نو هدايه د خدای قبولیت ورته کې ونه ورکړي ننستا
یوازې مونږ نه احناف نه دا ذهن کې واچوه د دې ائمه اربعو یو بل سره اختلافات خو بېشک شته په معاملاتو کې شته اختلافات بېشک خو زیات تر اختلافات د ائمه اربعو یو بل سره په عباداتو کې لیکن نن ستا حنابله د سعودي او د امارات او د نورو ملکونو هغې هم جج او قاضي په مس هدایه پرته هغې نن هدایه نه د علامه مرغیراني خواري نه څومره خواري کوي ته په خبره پوه شوې ده دا محنتونه او خوارۍ د اکابرو کړي دي الله دې قبول کړي او الله دې موږ ته زده کړي موږ دې په الله عمل دی مخکې ده قال الحافظ ابن كثير في حقه فحق البخاري يستسقى بقراءته الغمام يستسقى استسقاء کېږي په قراءت د اولیاء نه کله اولیاء راشي باران نه بخاري له نقطه به باران کوي واجمع آیات زمات مونږ ولې د بخاري سپاره جوړې کړې ها بخاري سپاره مو جوړې کړې تقریبا د سوار لس پینځل لسته جوړ کړی دي نو موږ په میاشت 2 میاشتې کې یو ختم کړ تاسو باندې مکو ان شاء الله پینځل لس پینځه په لګي یو سپاره دوه طالبان وو نو پینځل لس پینځه په لګي نو موږ په میاشت 2 میاشتې کې دا زمن یو ختم کو د بخاري دار العلوم دیوبند کې چې څنګه قرآن شریف ختم د سپارو به کو دغه څه به د بخاري ختم مستقل او دما تجربه ده کله چې به مشکلات په دار العلوم دیوبند کې راځي فورا به د بخاري ختم کوم مشکل او زما چې دوه تجربې د یو ځل چې ابو تم دې اټکتا التغیدا دوره حدیث اجرا کوله نو ما په سراله ما د یو مدرسې نه استفاده ورکړو غیر سراله نو سره لاړ یو کال د پاره وساته نو چې لاړم نو ما ته غو مختمم څه د خدای پاک په کړه د اکثر خاصه تمه خدمت کوي ما ته وی چې طالبانو له بلنګرم ورکو ما ډوډۍ بم ورکو مو تاسو بچي ورکو مو چې سره ډوډۍ ورکو مو تاسو نو ما ته طالبان کو الحمدلله د دې نه لا یو دې طالبان دې طالبان ډیر یو شل بيدي پرته راځي لنګر کمزور ډیر کمزور سار ډوډۍ باندې طالبان ماته شکایت وکړي چې تاسو چې چم ورکې ډوډۍ مو بغیر د ډوډۍ نه بل شي نشته هم سره دا ورده وټکایي او ډوډۍ انتهایی کمزور ده او چم بند ده په شو مې دا ما سره دې مختمن چې کړو نو ما مختمن څه ځان لمه څوتن باندې بس کېنه مقدمه چې تاسو ته یو شان وعده کړو تاسو څه وکړه دا خبره نه ده ما سره چا سره یو د پیښور او د مردان د یو د بل طالبان داخلي دي او ما وعده ورسره کړې مې کته وی چې را نو ورته ما بل د کتاو ته ما په وګړو ورته اعلان څه دې اعلان تاسو ویلو ما به څنګه کول اوس دغه مطمئن ته موږ راوستره بس خدا ولې هغه ما ته وجل ما ته وی چې مال د بار ملکی د غټه خلک ټول بار ملکی بار ملک نه مال او پیسې راځي وی څه چل دې دا یو میاشت کې پیسې بدې شي یو چیک نه راځي یو چې له پرونه خلکو ته کوم پیسې نه راځي وی دا اوسه پورې مې په قرضونو وړل تر څو پورې په قرضونو کومې دې یاد پریشان نو مې دا حقیقت ته ویو مې مالې چل راځي مثلا سار وخت می طالبان جمع کړو د بخاری شریف ختم نه مې ختمو کې مدرسې ته نشته ختمو کو د دې مهتمم چې په پښمنی مالا چیروا خپل به تر ما کې په لوټ کې ویلو پښمنی باندې نه مخکې نه لرو نو کتاب ته چیروا علامه به مرسل پخره راځي مراتب پخره ما ته وی چې مولانا صاحب د بخاری ختم کارو ته مې څنګه په بیګا ما څوتن یو سړي ټلیفون کو پلان کې لورشه او ما پیسې مدرسې ته دیږي او دومره پیسې راوړې دي ان شاء الله کال کې برابر دي ګور او یا به ما ټلیفون نو چاته ما چې برین کاو ټلیفون منو چاته دا یو دیم په تورنځو کې زمون ما به دوره حدیث ته مدال کړو تورنځو هغه غټه انګاز دا یو غټ لنټرو هغه اډې وی لنټرو ضرور دینځو د کې شولې نو ما هغه مهتمم ته وی چې لکه دا لنټر
کی پیسې نشته په څه وایي ما طالبان ته بخاری ختم بخاری شریف ختم هم کومه شروع کوا په پیسې نشته ما بخاری ختم کړی ته پیسې نشته تعلیمات او تاسو کې اصول کې دغه د نقد حالات نو کلم چې دلته کې طالبانو ته مشکلات شروع شي او یا څه مسئله نو د طالبانو باندې ما ول سټونه غوښتي هغه مونږ داسې بخاری سپاره مونږ جوړ کړی چې کې سندونه نشته هغه کې صرف راوی دي او حدیث دي او مکررات هم پکې نشته دا غي مصبر لپاره څه څه جوړ کړی ان شاء الله دا به خیر ان شاء الله مونږ الله ته محتاج یو ټول محتاج یو او مصائب دې هم ستړي او بلې محتاج یو چې الله مونږ علم راکړي او د دنیا او د آخرت خیر دا د قانون د جمعیت دوه دلته سوي واجمع على قبوله اجماع کړی دا فقبول د صحت تمام دي دې روایت ټول صحیح دي اهل الاسلام ټول په اجماع دي او ټول کې تحول بطل بعد اسناد الله الصحيح للامام البخاري وما قرئ في شده دالو استل شی نه دی په تکلیف کې الا فرجت مگر کو شی ولا ركب به في مركب فغرقت او سورلی نه ده شوی ودا په یو مرکب کې هدايه درک شوی یو کیشته چې بخاری درود د پرې نه راغلی شي پرې راغلی کېدل له بچ کړي عدد احادیثه وكتبه وتراجمه شیخ احمد علی سهارنپوری د مقدمه کې لیکلي دي چې عدد احادیث المسنده په صحیح کې وزارت وصف الزاویه فاحترد احادیث المقرره وزارت وصف الزاویه او په حذف د مقرر چې مقرر دې لري کې نو سلور زره کذا ذکر النووي نووي په تنظیم کې راځي لیکلي قال الحافظ ابن حجر جمله ما فيه من الاحاديث المكرره سوا د معلقات براشقه دغه معلقه او د مطابعات المطابق د څه دی وزرا دريسوا ونبيري وجمله ما فيه من التعاليق كمعلق روايات بكي تبرازي 1341 حديثا يوزر دريسوا يوصل بيتي وجمله ما فيه كمتابعات او تنبيه باختلاف الروايات على دريسوا او سرور سرويتي وجمله ما في الكتاب على هذا بالمقرر سند مقررنا في معلقات او متابعات طول بكواله نهزرت واتيا حديث سوا د موقوفات او صحابه سم موقوفات متکلمه الباب او سوا د مقطوعات او تابعين من بعدها داغین رسول د باندې نور نه مقطوعات مقدمه او موصول نبی رسول الله تبیر تکرانا 2300 او دریم عدد د کتب د بخاری د کتاب الصلاه کتاب الايمان فيه بری بخاری په 100 وشيء صدقات تسل 100 شيء عدد د ابواب د دې بابونه درې زرا سرور سوا 50 بابونه تر دې اختلاف د تاریخ په نسخو کې نو څو د اصول کې د اختلاف د نسخه سره فتنور النکاح وفي النسخ الهنديه الى المسلده هغه کې 83 دريا كتاب وثلاثة آلاف وثمانمائة دريزرة التسوى وستة وتسعون شبك نبي بابو عدد مشايخه البخاري كده جانا نقل فرده الذين أغا مشايخ إذا تسريق داخل فرواية أغا من أتاني وتسحكم وثمانون وطوية وكام نبي أو عدد أغا إذا تفرق برواية داخل فرده صرف بخاري ده غير صالان ونقل فرده ومسلم تنالك هذا خاص دوست على الإمام مسلم نعم هذا 134 يوصل شبك سلوك دي هذا في أحسن الخبر نقل في المقدمين الشيخ كان لذبنا أو ذا قسطلانينا أو ذا مقدمين لفرق الزاري خصائصه في هذا الجامع فالجامع كده خصائص لقد الترمذي مجيزات ما قلوا كان ذكر كده دخل خصوصيات يعني الوكيل حضرت یو خود تراجم له د امام بخاری تراجم ځان له کمال یو شی تراجم ترجمه الباب او د تراجم باندې قلب کتابونه لیکلي قرآن زکریا صاحب رحمت الله علیه هغه پکې الابواب والتراجم یو کتاب خدا د نور علماء غن کتابونه او تراجم غن کتابونه لیکلي او ان شاء الله په تراجم ما هم کار کولو ما هم په تراجم باندې
کار شروع کړی دی ان شاء الله العزیز. وزګارېږم وطنه ډېر حده پورې پکې کار کړی دی، وزګارېږم. نو کوشش کوم چې لږ غوندې وخت ورکوم، کله کله لږ کار پکې کوم. خو ان شاء الله ما چې کوم شی پکې شروع کړی دی ما راټول کړی دی، نو अब یو نایاب شي وي ان شاء الله الله دې مدد وکړي. نو تراجم د امام بخاري دا ځان له یو کمال دی. تراجم څه دي؟ د هر ترجمه الباب د حدیث نه مستنبطه مسله، حدیث ته مسله وباسي ترجمه الباب. یروستو کوم حدیث را روان دي کړه ترجمه الباب، یروستو کوم حدیث را روان دي هغه حدیث ته مسله وباسي. مفتی درولی خان صاحب وایي چې امام بخاری هر حدیث د لپاره اوزت نه کړي، بلکې هر محل د لپاره اوزت کړي. دا به دا خپل راځي ما حواله درکړه. قال الامام البخاري ما كتبت حديثا دا په فتح الباري په مقدمه ز حواله درکو. چا حواله درکو؟ دا حافظ ابن حجر فتح الباري په مقدمه حواله درکو او الفاظ د امام بخاري نقل کوي. دا د کویږي په خبره مخکره کوم ځای ایراد التراجم ترجمه څه ته وایي؟ تراجم جمع ترجمه الباب دا ترجمه الباب ما اغدي يذكره المؤلف چې مؤلف ذکر کوي عنوان د باب عنوان لکه ما ته وګوره باب الامين بالجهر، دا باب عنوان باب الامين بالاخفاء. رسو حدیث نه جهر د امين معلومیږي، نو دا غینه مسله وصله چې امين بالجهر دی، نو هغه ول عنوان د باب په کومه کنه باب الامين بالجهر، باب التأمين بالجهر، باب التأمين بالإخفاء، باب رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه. باب العنوان باب رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه. دا عنوان دا باب شو دي ترجمة الباب. باب ان شاء الله تفصيلات ما أغدي يذكر المؤلف عنوان دباب قبل السند أو قبل الرواية لأغراضه لغرضون الباب. ولقد فاق الإمام البخاري تفوق حافظ الفردي ولندي إمام بخاري في تراجم الصحيح فما قيل لك هذا مشهور قبل ذا فقه البخاري في تراجمه. من ذلك الآيات فقه البخاري في تراجمه دو معنی فقه البخاري في تراجمه. فقه يوم هذا مسألة مستنبطة، فقه الحديث حدیث ته مسله مستنبطه. نو فقه البخاري مسله مستنبطه د امام بخاري د حدیث نه په تراجم مستنبطه او د فقه بل معنا او خيار توب دی. فقه البخاري قابلیت د امام بخاري په تراجم ترجمه الباب ولر د قابلیت د دوه معنی دي. ها قيل كما قيل فقه البخاري في تراجمه دقه نظره في بقم دقت نظر اختیارتو باریکی د نظر اختیارتو تراجم یا استخراج د مسائل الفقهیه وا تبع معنا ظاهری کې تراجم معنی وره قد يريد الباب کله باب وروړي او ترجمه الباب ذکر بلا ترجمه دی وی باب او ترجمه الباب باندې ذکر باب ترجمه الباب وروړي ولی اشاره بکی الى كونه اذا باب فصل ثابت دماغ کی باب فصل او لتشهيد الاذهان. ما تقرا كلبا ترجمه الباب باب بقوي رسو بحديث اور ترجمه الباب ده اشاره جدا باب دماغ کی باب فصل یا د ذهن تیزی ستا ګوري چې ډېر زینو کې د حدیث نما مسله وستا او هم ترجمه الباب وګورئ دلته توه او کې څه کوي ستا د ذهن تیزی ګوري او یا تفسیر د فعله امام بخاری ترجمه الباب ذکر کاو نو یو مسله به رې سبب ذکر کولا نو عربی نه استطاعت پرې خو یو مولا به یو مسله راوځي ترجمه الباب بل مولا په سوچو کې بل مسله راوځي بدل بل مولا په سوچو کې بل مسله راوځي اب ترجمه الباب کې پیدا راځي دا درې کل فصل او تشهیر دی د اذهان تاسیدی ګوري تازه هم چې دوی چې تیر وایي یا تفسیر ده ته په کار د مسائل راځي
یو ملا به یو روباسي بل روباسي لكن الاكثر غالب ذكر التراجم اكثر روي وضع الترجمه قد يكون بالايه كلمه ترجمه الباب في ايه باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامه باب قول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد دا ګوره د ترجمه الباب في ايه تبرک ثابت دی په قرآن وګوره مطلق تبرک نه هغه آیت بم په دې باب کې اصلي آیت په اصل او اثبات د تعویل په دې ګوره دا آیت په دعوه ثابت دی او يكون مراده يبقى مراد دی اذا حديث شرح او تفسير د دې آیت په ترجمه د باب کې ورو اشاره نور کې جلوس کوم حدیث دی علي شرح كثير ما ډېر کړه يتبعوا دې اتباع په ترجمه کې د لفظ د روایت مسنده تحت الباب يرسل باب نفسه کوم حدیث په سند راوړی دی هغه یو ډول دی ترجمه الباب لکه مثال لکه بني الاسلام على بس يرسل بدا حدیث مفصل راوړي يرسل وی قال فلان بني الاسلام على خمسه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه والحج وصوم ايوه جمله ترجمه الباب دي قد يذكر ترجمه طلب ذكر في ترجمه ما لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام على خمسه او كلف لفظ قول بكلا رونري كلف وي قول قال النبي بني الاسلام او كلف سوي فيقول باب الحياء من الإيمان قول النبي بني مثلا فانه هم ذا الحياء من الايمان يا ذا ذا بني الاسلام ذا شيء لفظ روايه تحت الباب رست روايه تحت الباب رست پورا روایت دی وكم ذكر وقد يذكر لفظ الروايه التي لا تكون من ذات روايه روجه بالشرط برابر نہیں ذات روایت کروڑی چې امام بخاری په شرط برابر دي ترجمه الباب کې ذکر کی او کله ضعیف وروړي ترجمه الباب کې ضعیف وروړي څنګه سره نه وروړي څنګه سره ترجمه الباب کې وروړي ولا يصدر واحين بلفظ قال النبي غير قال النبي لك باب لا وصيه لوارث باب دانوي قال النبي صلى الله عليه وسلم دیکھ اشارت دی طریقے دا حدیث دا پشاک برابر یا دا ضعیف تیرا دا پنی ضعیف مخیرہ قد يذكر في الترجمة آثار الصحابة على آثار کی یا غیر الصحابة والتابعين يريد بها التنبيه على رجحانه إلى جانب يوم جانب تے موضوع کے رجحان دے اب تابعین الصحابة والتابعين وغير تابعين اقوال بدل قد يذكر طلب ذكر في آثار متعارضة فترجمة الباب تنبيها على موضع الاختلاف اشاره دو الى علماء الاختلاف او عدم جزم د په یو جانب دی په یو جانب کې فیصله شي کوله نو د مختلفو علماء آثار برتنا قد بنور کې کوم راځي دی فیصله پکې شي قد يذكر فيها قطعه حديث المرفوع طلب یو حدیث مرفوع او حته ذکر کی او فی غیر التمریض سرا قیل بو یا یقال بو دې کې اشاره د ضعف سند او مثلا او نبی وروړي ولې په مسله مستفاد صحیح معمول بها اشاره تو کې چې حدیث دا کوم مسله مستفاد ده صحیح هم ده معمول بها د علماء في عمل قد يذكر في ترجمه المسائل المتفرقه بره لا تكون ابدا باب واحده نني على كذا خود استنجاء باب دي او دې کې خود په ترجمه الباب کې نور مختلف مسائل راوړي دا به منشق دي باب دا به والغرض منها انها من ملحقات الباب قد يذكر الباب مع الترجمه ولا يذكر الربا كلام باب ترجمه الباب بكيري او حديث برونه ترجمه الباب بذكيري وحديث با رانړي دا ولي کوم دی قد يذكر الباب ترى ترجمه الباب او ذکر بني کی ولا روایت وقيل سوق اذا تصرف دروات راوی حدیث درکړي او سوق انه لم يجد الحديث على شرطه د دې باب حدیث د په شرط مندل نه اشاره ورکړي چې دا مسله معلومه ده خلکو ته تاسو ته معلومه ده ولدي د دې سره چې کوم حدیث مناسب دی هغه د ما په شرط برابر نه کله مترجمه الباب په لفظ استفهام وروړي لکه كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم کله به هل وروړي نحو ذلك بالاستفهام
دیکھ بشارت کی اہمیت د موضوع چې کوم شی اهمي کنه هغه خلک کله په استفهام مصدر کې الم ترى كيف فعل ربك بعاد الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة شيء اهمي استفهام وروړي یا اختلاف د آرا ہوتا یا بشارت دی استفهام کې چې د علماء آرا مختلف دي یا اقوال یا تنبیه دي چې ان فيه مجال للنظر كيف نرى الرسول بديوها النظر پکې چلا قد يكرر ترجمه الواحده او طلب ترجمه مکرر کوي اشاره پکې اختلاف د اغراض او معانی کا قد يدعو ترجمه طلب ترجمه کیږي للرد على بعض المحدثين او الفقهاء اشاره برت یا تصریح وکړي او دا یو خپل بمبات دي ولا معلوم يكون ما ته ورله مو دي وسو دغه د تعلیف نه یواز دا غرض تر چې احادیث صحیحه راوړه نور اغراض مشتا بلکې دا غټ غرض استنباط د مسائل د مقصد چې احادیث صحیحه راوړه ولدین علاوه بل مقصد سره استنباط د احکام او تکرار وړي ډېر پکې یو حدیث په یو ځای راوړي د کتاب الصلات کې نه ته د صلات مناسب مسله وکړه اق حدیث په کتاب الجihad کې راوړي د جهاد سره چې کوم مسله ده پکې وایي دا یو حدیث نه 15 مسلې ودي نو دې 15 دینو کې دي بل حدیث نه 15 مسلې ودي نو 15 بابونو کې راوړي ولما لم يكن قصده من التعليم نري قصد التعليم جمع الاحاديث الصحيحه فقط انا بل غرض من ذلك استنباط الفوائد استنباط المسائل يكرر الحديث الواحد او يدعو عليه التراجم المتعدده حسب تلك المصلحه فتولد في ثم مسائل الذين مستقبل ويورد الثلاثيات او غير الثلاثيات بجنه امام بخاري او د نبی رسول الله فرمان کې درې واسطه انا راځي دا ډېر فخر کوم مجموعه د ثلاثيات 22 حديثا د دویش حدیث ثلاثي راوړي منها 20 منها شل داغینا اغدی رواه اذن نقل کړی د تلامذه د امام ابو حنیفه نه یا د تلامذه د په دې دویشتو کې شل ثلاثي روایت د امام صاحب د شاګردانو نه یا د شاګردانو د صرف دویش روایت ثلاثي دي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اکثر مرویات ثلاثي دي او سنایب پکې د امام صاحب او د نبی رسول الله په توګه او احادیه میوشته دا تفصیل روان دي خبر پیدا وقع چې واقع شي په حدیث کې لفظ غریبه غریب دی نه غریب به مال ته نه وای فقیر تا غریب لغت صح لغت تا وای غرائب القرآن د قرآن لغات غرائب الحديث حديث لغات لغتنا صح لغتنا او واقعي مثل الذي في القرآن کې هغه مثل په قرآن کې يحكي قول نبی صلی الله علیه وسلم تفسیر قول نبی ماذا مثال درکو باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة دیکھیں خبر ونضع الموازين نقسط یو لغت را التسوي قال مجاهد القسطاس العدل بالرومي ورفع اهل التفسير پر مجاهد حوالہ ورفع قسط مناسب لفظ په قران کې کم یو راغلی قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن اهل التفسير قول فبنقل قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل شرح وانه يريد الكتب والابواب متناسب مناسب كتاب ترى كم باب مناسب اقف كده ولا يريد الحديث الذي لا يعمل وجب كم حديث عمل نه کوي نه وروړي اگر کړه په شعر چې په کوم عمل نه کوي هغه نه وروړي اگر کړه په شعر الا في غير هذا الباب بیا وروړي خو بل باب کې وروړي نه وروړي یا په سوال د عمل کولې بل وروړي استشهادا على مساله اخرى دې باب کې نه وروړي بل مسالې دې دې بل مرتبه څه ده وهو اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى
اصح د کتب دغه مخکې موطا د امام مالک وا دغه مخکې اصح الكتب موطا د امام مالک وا قبل تاریخ صحیح البخاري او وجات دې راغی دا اصح الكتب وهو اصح من صحيح مسلم عند المحققين محققين د مسلم صحیح دي خلافا لما رواه روي عن ابي علي النشابوري او العلماء اغيب مسلم د ترتیب اغيب الحمد لله مسلم وي کتاب البخاري لیکن مولانا سے علماء خپل نس سره تطبیق کړي ویګه حسن د نظم او ترتیب تا ګور جودت د نظم او ترتیب یا مسلم مرتبه او که صحت تا ګورم نو د صحت په اعتبار بیا بخاری ور بخاری شیخونه مضبوط دي امام بخاری وایي چې دما په صحیح کې کم راویان دي نو هر شاګرد د خپل استاد سره زمانہ یوي ملاقات کوي او امام مسلم وینا چې زمانه یوي کنه نو ملاقات کوم تر نه ثابت خو شی وي کنه چې نقلم څخه یو زمانه میولا نو خامخا به ملاقات شي امام بخاری وینا ما ته په دلیل ثابت دی چې ملاقات شي به نو الا بدا چرته ګوره مضبوط شي زمخه دا ثاني دي ولعل شيخ مراد دې خلق الترتيب د کتاب المسلم د امور کې غیر صحت دي غير ام صحيح دي بتبشرنا غير صحيح لك حسن وضع لاغي مديدار جودت ترتيب مديدار عليك مقررات يكون في يوم ذلك وغير ذلك دون الصحة لك مدار الصحة وساقط رواته تراويان منفوتي او في اتصال السند والسلامة هذا علم او كتاب البخاري ارجح لفريق كتاب المسلم لك روات الذين اغروات خلقوا بالكلام فزعوا كما نقول يسير هغه ورځ ما راوړل په ځمانه نو سبا ځوړ ما دیګر مانځه نه پړ دا به نشي امځي روح ګور په مسلم کې پړې راویان د زوړ کلام شوی او په بخاری کې بعض راویان د زوړ کلام شوی نو په مسلم کې هغه زوړ قاضي د بخاری کې کړ روات الذين اغكتان يخلقوا بكلام الزور في اقل بشمير في صحيح البخاري كده رواتنا الذين يخلقوا بالكلام في الزور في صحيح مسلم ولان البخاري شرط ملاقات قريب من السامع ولا شيء فالدليل بما ترتوار ملاقات معلومه وخلاف مسلمنا اكتفاء معاصره في فقط او كده استاد او شاگرد زمانہ یومي نو ویدل امام بخاري بنا بالدليل بلا ما ثابت في ملاقات شيء واما الاحاديث الذي ارح الترتيب بشبه علتونه على قبل بشمير في صحيح البخاري في اغير روايه الترتيب بشبه علت في مسلم ولا نعم ما قيل غير فقط شيء بشبه تنازع قوم في البخاري شاعر وي تنازع قوم يقرأوا بيوم تنازع البخاري ومسلم لدي ما صار ذا يقرأوا فقالوا لي أي زين يخدم كم يوم أحكي مقسم فقلت ما ورطوي لقد فاق البخاري صحة تفوق أو بلندي حاصل كرلا بخاري صحته كما فاق في حسن الصناعة مسلم لكن تلك التفوق حاصل كرلا فحسن الترتيب كمسلم ترتيب باعتبار كما تنازع قوم في البخاري ومسلم تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين يخدمون فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمون بس قلت الترمذي رواه داسه بخاری شریف هغه پاره چې تاسو جوړ کړی دي چې د خدمت ضرورت دی چې څنګه جوړ مریض ته دې سبق سره مناسبت شته دا چې څنګه راکاوه دا دې ته راځي دا په کتاب د پوس کې نو په کتابخانه کې نه تل درېدار کې ګوري ये खुरासान कहाँ पर है आजकल खुरासान नाम का मुल्क है खुरासान दे खजाने है हाँ दीजिए खुरासान समझे लगा खजाने मिल सर
خراسان خطه پوسې خراسان د یو خاص ملک نوم نه دی یو علاقې هغه زمانہ کې افغانستان او د افغانستان نه دی غاړه تاشکند سمرقند د ماوراء النهر د څومره راځي دې ټول د خراسان هغه زمانہ کې افغانستان کابل زموږ د پاکستان د سیستم کې شامل او پورې غاړه چې کوم ریاستونه دي د روس نه تیار شي دې ټول د خراسان او ایران او د افغانستان څخه لګي چې دا کم پارتیا والا او د عراق څخه کمالات دي ته به فارس وي چې کوم کې فارسی ویلي دي پورې غاړه دا شروع وري نه دا هغه راځي یو څه بیان کړي دا څه وایي ترمذی راوړل